رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فضل الوهاب سواتی یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. ملګرو دا وخت ولاړ یو د کالام نه لږ راچوت شوي یو او تروړ ته نږدې شوي یو. یقینا ډیره زیاته ښایسته علاقه ده. اوس هم په دې وخت کې که تاسو وینئ په دې غرونو باندې واورې پرتې دي، یو ښایست دی، یو رونق دی. بل د دې ټولو خبرو سره سره د دې علاقې خلک چې کم دي، د دې علاقې دا خلک اپریشیټ کوم، ځکه چې د دې علاقې دا خلک ډیر زیات مینناک دي، ډیر زیات محبت دی پکې، خلوص دی پکې. نو کوم ملګري چې نه راغلي کالام ته، نو کالام ته راشئ. بیا په کالام کې د اتروړ طرف ته تاو شئ او د اتروړ خاص کر بیګا په اتروړ کې نو ډیر یو زبردست او حسینه علاقه ده. باقي زه د خپل کیمرمین ته وایم چې لږ د واورو طرف ته دغه نظاره تاسو وینئ، دا د کالام بازار ته ګوره مخامخ دغه واورې تاسو لیدی شئ. کیمره ورته داسې تاو که بیا دغه طرفونو ته تاسو دا سیندري کتی شئ. د بازار طرف ته لږ داسې ته راتاو شه، د بازار طرف ته تاسو وګورئ. رش هم ډیر زیات دی، حالانکه دا د سهار ټیم دی، په دې ټیم کې خلک ودی، خو بیا هم تاسو کتی شئ ډیر زیات خلک را روان دي، میلمانه را روان دي دلته راځي. نو کوم ملګري چې د کالام چکر نه یې لګولی، نو تاسو مهرباني وکړئ د دې ښایست نه او د دې خلکو د دې مینې او محبت نه چې کوم دی تاسو مزه واخلئ. په لوی الله سپارم، د الله په امان.